قدرمن کتونکو دا میسیساګا ده. نن دلته د سار ټایم دی او زما پروګرام د نن د میسیساګا نه وینزر ته تلو لپاره. اونټاریو سټیټ کې مختلف ښارونه دي او یو ښار د بل ښار نه په ډېر فاصله باندې دي. قدرمن کتونکو میسیساګا اونټاریو کې دی او چې کوم بل ښار ته زم وینزر ته هلته هغه هم په اونټاریو سټیټ کې دی. دا کینیډا دا او کینیډا ډېر لوی ملک دی. زه وینزر ته ولې ځم؟ هلته زه تاسو ته ښودل غواړم چې هلته د خلکو لیوینګ سټایل څنګه وي. هلته یو کور چې کوم وي هغه بهر نه دننه نه څنګه وي. که تاسو هغه کور په کرایه باندې اخیستل غواړئ او که تاسو په بیه باندې لکه تاسو هغه ځان له اخیستل غواړئ مکمل طور باندې، نو د کور څه ریټ به وي، څه حالات به وي، څونه سکویر فوټ به وي، څونه کمرې به وي، څونه باترومونه به وي او هغې کې ټیکس څونه وي. او دې سره سره قدرمن کتونکو دلته د یو مینټیننس ټیکس هم وي په کور باندې. چې کوم وړوکی کور وي نو زیاتره خلک فری هولډ کورونه ګوري چې هغو باندې د مینټیننس ټیکس نه وي، د ګورنمنټ ټیکس وي او د مینټیننس ټیکس نه وي. راځئ چې ځو وینزر ته. جی قدرمن کتونکو د وخت کې زه ګاډي کې ناست یم او وهاب بھائی را سره دی. وهاب بھائی د میسیساګا نه د وینزر پورې زموږ څومره ټایم لګي؟ دا وینزر میسیساګا نه اراوند 3.5 hour ډرایو ده. صحیح ده جی. نو موږ به اوس انشاءالله وځو نو تقریبا 1 بجو پورې به هلته رسو. اراوند 1:30. قدرمن کتونکو موږ سره اوسئ. قدرمن کتونکو د وخت کې موږ د دیو چې کوم های وی ده چې په هغه باندې یو. وهاب بھائی دا کم یو های وی ده او دې ته ویلی شي ټول روډ 407. اچھا. او موږ وینزر طرف ته روان وایو. صحیح. 407 باندې او 3 hours 9 minute ډرایو باندې ده. صحیح. دا چې دلته دا ښیي دا تاسو وګورئ او دا سره ګاډی دی نن او ماشاءالله دا موږ روان یو او انشاءالله تعالی که خیری نو موږ بیا رسو جي. دا چې کم ټایم ښیي هغه حساب سره نو بیا به هلته قدرمن کتونکو تاسو سره به ملاقات کیږي او تاسو ته به زه ښیم جي وینزر. دا په لاره کې یو ټیم هارټن دی سټاپ اوور مونږ کو او دا ځای چې کوم دی دا کم یو دی وهاب بھائی؟ آلموسټ مونږ ووډسټاک کراس کړلو. ووډسټاک او لندن په منځ کې ټیم هارټن راځي. اچھا. دا جی ټیم هارټن ته موږ ځو د ډرایو تھرو په ذریعه باندې څه به موږ اخلو ځان له او دلته تاسو ګورئ کافي اخلو جي او دا ویټینګ ایریا دا او دا به موږ ګورو چې یاره دا ډرایو تھرو باندې څنګه آرډرز کیږي. خپل انتظار کوو چې زموږ د آرډر راشي. آرډر موږ ورکړی دی او کافي ټي اینډ ادر تھنګز دي. تھینک یو. قدرمن کتونکو زموږ دا آرډر چې کوم دي دا رالل او اوس به موږ دا کافي چای څښو او بیا ټریول چې کوم دی زموږ سټارټ شي. بیا نو راځئ چې بس ځو نو وینزر ته. قدرمن کتونکو د مینس کې دا ورېځې تاسو وګورئ بادل او د کینیډا
هایوی ده او ما وی اسې تاسو سره ګپ شپ ولګوم چې یاره دلته دا موسم چې کوم دی اچانک بدل شو لږ لږ باران خو ډېر ښه و نو چې کله داسې باران لږ تېز شو نو دا باران بس ما چې تاسو ته وښیم جي جواب به जी सर ستړی خو نه یې که نه ना बिल्कुल फ्रेश कॉफी मो उसकला ها او وینزر ته almost 1 hour 2 hour ड्राइव پاتې دا صحیح او ډیر زبردست موسم شو ها او کته دا سکرین ته وخه خپل کسانو ته دا وای او باران ډیر زیات تیز شو د قدرمن کتو او فاصله هم چې کومه ده هغه دا مینس کې پیچز دي دا پیچز کې دا کله باران زیات شي کله کم شي ځکه چې قدرمن کتونکو دا اونټاریو دا اونټاریو کینیډا کینیډا کې مشهور ده چې ډونټ ټرست ویدر لایک ټریپل ډبلیو نو ټریپل ډبلیو مطلب چې کومه ده دا چې ډونټ ټرست ورک ویدر او دریم بدته نه خایم تاسو خپل پوهیږئ بالکل پوهی دي قدرمن کتونکو نو بیا وجی الته رسیږو نو تاسو سره ګپ لګو جی قدرمن کتونکو مونږ رالو جی دا وینزر یو کور دی دغه کتو د پاره دا تاسو ګورئ دا فارسیل لیکل دی او دا کور چې کم دی دا بهر نه داسې دی او ښه غټ لان دی او بیک یارډ هم ډېر زبردست دی د بیک یارډ هم تاسو ته ښیم او دلته دا سیزونه چې کم دي هغه ډېر زیات امپورټنس لري چې څونه زیات بیک یارډ دی څنګه دا د انټرنس د جی مین انټرنس ده او بیا هغې نه بعد چې کم دی زه تاسو ته کوشش کوم چې دننه نه وښیم ځکه چې دلته د دننه اجازت نه وي لکه چې تر کومې تاسو دغه نه کوئ که نه جي اخلی نه نو بیا اجازت نه وي نو دا زه تاسو ته ښیم دا بیک یارډ ته ځي او بیا بیک یارډ کې قدرمن کتونکو چې دا لاندې چې تاسو ګورئ نو دا بیسمنټ ده او دی خوا د کچن والا سایډ چې کوم دی دغه دروازه ده او بیا دی سره چې موږ داسې راشو نو دا بیک یارډ ده جي او بیک یارډ هم ښه مزیدار بیک یارډ دی زبردست دی دا ډیټیلینګ زه تاسو ته ښیم او دننه کوشش کوم چې لږ معمولي غونته تاسو ته وښیم او دلته دی کورونو کې کانسپټ دا دی قدرمن کتونکو چې لاندې چې کم دی هغه سیټینګ ایریا وي او ډراینګ ډاینینګ وي او بره چې کم دی هغه کمرې وي نو کوشش کوم چې تاسو ته وښیم دا بهر نه تاسو ته دا کور ښیم جي دا سټریټ دا مین سټریټ او بیا چې دا سنټر کېږئ نو دا پورا سیسټم راځي زه کوشش کوم چې واب بھائی نه تپوس وکړم واب بھائی څه پوزیشن دی جي دا کور به تقریبا څونه ډیمانډ دی او څونه کې به دا وشي دا وینزر کې موږ موجود یو د وینزر دا کومه علاقه ده پوش ایریا ده که نارمل ایریا ده دا وینزر ټولو نه چې کوم ساوث ایریا ده که نه کومه چې ښه ایریا ده پوش ایریا ده هغه ایریا ده او دې سټریټ نوم چې ده د هغه ساوث پیسفیک دې ته ویلی شي چې دلته تاسو څومره هم کورونه ګورئ هغه انډر 15 to 20 ایئرز اولډ دي او دې کور کې څلور کمرې دي او څلور فل واشروم دي صحیح دې کې چې کومه دا بیسمنټ رینټ آوټ لپاره پراپر ریډي ټو گو ده صحیح بیسمنټ کې ښه ایزیلی دوه کمرې جوړېدلی شي صحیح او دا کور چې کومه ده اټ از 60 by around 150 لاټ ده صحیح دا کور که چېرته مونږ کمپیر کو ایز ا میسیساګا یا برمپټن کورونو سره نو اراوند 2.5 2.4 میلیون کور ده خو وینزر کې دا کور دغه ټایم باندې لیست شوی دی د لیسټینګ پرایس دا اراوند 629 او دو ډیمانډ یا هغه دا اراوند 750 780 او دغه کور والا لی آوټ دغه کور والا چې کوم فرنٹ باندې هغه ډرایوې جوړه شوې ده دغه کوم لینډسکیپینګ شوی ده دغه کوم بیک یارډ جوړ شوی ده چې کوم تاسو سره عارف بھائی تاسو ته ښایي لګیا ده دې صرف فرنٹ باندې چې کومه ده کم سے کم 60-70 هزار ډالرو خرچه شوې ده نو دا کور دغه ټایم باندې لیسټینګ باندې دا وینزر ساوث کې پیسفیک سټریټ باندې فور 629 او asking دا پرایس دا او دې ډیمانډ چې کومه ده هغه اراوند چې کومه 758 ده
نږدې ده. صحیح ده جی. او تاسو څه غاڼه لگا چې کدیو تاسو ډاون آفر کوي چې 629 دی 629 نه برابر زی کلان دی راځي. Actually نن سبا مارکیټ چې کومه دا ټوټلی ډیپند کوي چې سیلر چرته فساو ده. صحیح. لیټس سے که هغه چرته فساو وي مخته باینګ کړی وي نو هغه دا کور خرڅول مجبوری بشي. صحیح. نو چې بیا مونږ څه هم آفر ورته کوو هغه ایکسپټ کوي. صحیح. که چرته مونږ آفر باندې بل آفر بره نه رانلو نو په ټیبل باندې چې هغه سره څه هم وي هغه به ایکسپټ کوي. لیټس سے که هغه چرته فساو نه وي صحیح هغه اوپن وي بل مخکې باینګ نه وي کړی صحیح نو چې کوم پرایز مونږ ورته آفر کوو نو هغه پرایز کې او کوم د هغه ډیمانډ پرایز دا هغې کې چېرته ډفرنټ وي نو هغه به بیا کور هغه نه خرڅوي. صحیح. نو کینیډا کې دا هغه د نن سبا مارکیټ کې هغه کس کور لیسټ کوي چې هغه څه نه څه مجبوري ده. صحیح. نو مونږ به دې تپوس کوو چې هیا تاسو کلوزینګ کله پکار ده تاسو څه وجه باندې دا کور خرڅوئ هیا دا مونږ بلو پرایز تاسو ته آفر درکوی شو که نه شو درکوی. صحیح. نو په دې تو باندې چې کومه دا مونږ A to Z ډیلینګ کوو. ډیره مهرباني واب بھائی خاد اوسئ جی آباد اوسئ بریالی اوسئ خدمت کتونکو دا کور مې تاسو ته وښو او دا وینزر دی او وینزر په کوم ځای کې دی کینیډا کې او دا د وهاب بھائی ګاډی هم دی دا مو ګورئ چې بیا ونه وایي